دی غرض باندې حدیث مبارک بیانېده د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما نه نقل دی. امام بیهقي رحمه الله ذکر کړی دی. د الله نبی یو پیشنګویي ورکړې وه په یو مجلس کې، یا معشر المهاجرین، ای د مهاجرینو جماعته، یو پنځه خصلتونه د خصال خمس ان ابتلیتم بهن، که دغه په تاسو باندې راله ونزلن بکم او په تاسو نازل شو، نو فاعوذ بالله ان تدرکوهن، د الله نه پناهي غواړئ چې دغه ستاسو په دور او وخت کې را نشي. هغه پنځو کې یو دا ویلیو چې په یو قوم کې بې حیایي ښکاره ډېره شوه، لم یظهر فی قوم، نه ښکاره کېږي په یو قوم کې الفحشاء بې حیایي حتی یعلنوا بها، تر دې چې ښکاره عام شي، الا فشا فیهم الاوجاع، په دې کې به مرضونه، بیمارینې، دردونه داسې پیدا کېږي الذي لم تکن فی اصلافهم، چې د دې په مشرانو کې نه وو. او دویم بیا فرمایلی ولم تنقص المکیال والمیزان، او کم قوم چې پیمانه او تله کې ټګي برګي شروع کړله، نو په دې باندې به درې مرضونه ذکر کړي وو. یو دا دی چې په دې باندې به قاتونه راځي، دویمه وشدت المؤونه، سختۍ دي، او دریم وجور السلطان، د باچا د طرف نه ظلمونه، نافرمانه خلک دا به مسلط کیږي. او دریم فرمایي ولم یمنعوا زکات اموالهم، هغه خلک چې د مالونو زکات نه ورکوي زکات، نو لم یمطروا، باران به په دې باندې نه کیږي، د بارانونو نه به محرومه وي کله چې د الله د مال نه زکات نه ورکوي. دې د وجې نه د نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد دی، وی کل امرئ فی ظل صدقته، زکات پرې د عامه صدقه چې یو سړي ورکوله، د الله نبی وی هر سړی به د صدقې د سوري د لاندې ناست شي د قیامت په ورځ، کومه صدقه چې د کړې ده. او دارنګې حتی یفصل بین الناس، د عامو خلکو منځ کې به حساب کي. بې د حدیث کې د یو صحابي صفت بیان وکان ابو الخیر لا یخطئه یوم لا یتصدق فیه بشیء حتی ولو بکعکع ولو بسله. وی ابو الخیر داسې یو انسان دی، د الله نبی وی چې یوه ورځ هم هغه داسې خالی نه پرېږدي چې په هغې کې صدقه ونه کړي، خامخا په هره ورځ کې یو څه نه څه صدقه کوي. اگر که یو ککوړی د غنمو د ډوډۍ، یا اگر که د یو پیز غوټه ولې نه وي، لیکن دا هره ورځ په صدقه باندې ډکوي. صحابو کې داسې خلک د الله نبی صفت کړی په حدیث کې چې دا صحابي یوه ورځ هم داسې نه پرېږدي مګر خامخا یوه صدقه کوي. اگر که یو د غنمو یو ککوړی یا د پیاز یو غوټه ولې نه وي، نو داسې خلک هغوی چې هره ورځ یې صدقه کوله. او امت نن فرض زکات هغه په صحیح طریقه باندې نه ادا کوي، نو د الله د طرف نه به قاتونه، دارنګې آفتونه، عذابونه به نه راځي. او څلورمه خبره د حدیث مبارک کې کړې وه د الله نبی صلی الله علیه وسلم، ولا نقضوا عهد الله وعهد رسوله، او نه ماتئ دا خلک لوزونه د الله او د رسول، الا سلط علیهم عدو من غیرهم فیأخذ بعض ما فی ایدیهم، مگر الله پاک به بداسې جانب د غیر نه یو دشمن مسلط کی چې دوی نه به دا بعضې مالونه او دا خیرونه راغونډ کي. دې څلورمه جمله کې مقصد دا دی چې هغه قوم چې د الله او د رسول لوزونه مات کړه، الله به دوی باندې یو دشمن مقرروي، نو د دوی څه چې کم مالونه دي او کم خیرونه دي هغه به دیسته واخلي.
بې د الله او د رسول لوزونه څه دي؟ کتاب او سنت کې یې موږ څه کړي دي. عالم الارواح کې بندګانو سره لوزونه شوي دي چې ای بندګانو دنیا کې ستاسو د ژوند مقصد هغه څه دی؟ د الله بندګي ده. الستو بربکم قالوا بلا. دارنګې انبیا علیهم الصلاة والسلام راغلي، زموږ نبی صلی الله علیه وسلم موږ ته بیان کړي چې ایمان والو د مانځه پابندي کوئ، دا یو لوز دی. حدیث مبارک کې راغلی څوک چې 5 وخته مونځ په ټیم کوي نو دا انسان چې دی دا د الله په عهد او زمان کې دی. نو تاسو څه کوئ؟ دغه لوز مه ماتوئ، یعنې دې مسلمان له تکلیف او ضرر مه ورکوئ. 5 مونځونه چې کول فهو فی ذمة الله، دا د الله په لوز او عهد کې دی. دارنګې زما عزتمندو د الله او د رسول لوزونه دي چې د یو بل سره خیانت مه کوئ، امانت کې پابندي کوئ، د حلال و حرامو تمیز کوئ. یعنې لنډ داسې وویوه چې د الله او د رسول چې څومره احکامات دي دا ټول یو قسم له لوزونه دي زموږ سره. که موږ په دې باندې پوروالی وکړو الله پاک به ښایسته بدلې موږ له راکړي. لکه الله بني اسرائیلو ته ویلو یا بني اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت علیکم واوفوا بعهدي اوفي بعهدکم. یا بني اسرائیلو زما لوزونه باندې پوروالی وکئ نو زه به ستاسې لوزونه پوره کم، دنیا کې به عزت درکم، مشري به درکمه، آخرت کې به دله جنت درکم. نو موږ ته یې ویلي یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. ایمان والو کم لوزونه چې دي د الله او د رسول څه تاسو کړي په هغې پوروالی وکړئ. خپل مابین کې هم کم لوزونه دي په هغې پوروالی وکړئ. د الله او د رسول احکامات دا د الله عهدونه دي او امانتونه دي موږ سره. نو مؤمن چې دی کې نقصان کوي دا داسې دی لکه د الله او د رسول لوز ماتوي. 5 صلوات افترضهن الله تعالی فی یوم ولیله. د الله نبی و شپه ورځ کې 5 مونځ الله فرض کړي. یو سړی سهار مونځ نه کوي، ماسخوتن مونځ نه کوي، 2 مونځه یا 3 مونځونه کوي، نو د الله ډېر قیمتي او مهم لوزونه مات کړ. یو سړی 5 واړه مونځونه نه کوي، د الله پاک ډېر غټ لوزونه مات کړ. دې د وجې نه د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کم قوم کې چې دا مرض راغی الله پې دشمنان مقرروي. تاسې اوس وګورئ عامه دنیا کې مسلمانان چې پریشان دي نو دا زموږ او ستاسې چې کوم اعمال دي کوم لوزونه دي هغه زموږ نه ماتیږي. نو ځکه هر ځای کې داسې امتحان کې دي، افغانستان والا، کشمیر والا، بعضې ځایونه والا، د الله امتحان دی چې د بندګانو ته وګورې او د دوی اعمال وګورې نو ته به خپله دا خبره معلومه کړي چې واقعي موږ کې هم ډېر نیمګړتیا ده، موږ کې هم ډېر غفلت دی، موږ کې هم ډېره تیاره ده. عقیده د شرک او یادیږي په نامه د مسلمان. مسلمان بچې او سا روده دی مونځ نه کوي، ټوله شپه ډنګه ډونګه او فتنې. په داسې قوم کې به عذابونه نه راځي. هغه ورځ یو کس خبره کوله وایي دا اوس چې کوم حکومت دی په افغانستان کې په کابل کې 40 د زنا او د بېحیې اډې کولاو کړي اجازې ورکړې. نو چې په دونه ښار کې دومره د بېحیې او د زنا اډې وي نو په دغه ملک کې به امن څنګه راشي؟ سړی فکر وکړي. د مسلمان بچی د دغې خاورې د یهود نصاراو ملګری او د هغوی دپاره د یو څو روپو دپاره جاسوسي کوي. سوچ کوه دا شنې ډالرې دې ته نن د مسلمان د ایمان بریک نه لګي. دارنګې زما عزتمندو زموږ ملک وګوره د یو شپه کې څومره ګناهونه کېږي. ته وګوره خلک وایي کورونا عذاب راغی شادي حالې بندې شوې. شادي حالو کې خو بعضې مسلمانان به داسې چې یو ساده شانې ډوډۍ به ورکوي، نور اکثر امت وګوره شادي حالو کې د اتوار په شپه به څه شی کوي؟ کمې ګډاګانې او کمې بېحیایانې او کم چې کوم دی نو هغه غفلت
د خوشحالۍ په ورځو کې د الله او د رسول نافرمانۍ نه وي نو د الله عذابونه به نه راځي. دې د وجې نه د الله نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم قوم هم د الله او د رسول لوزونه مات کړه الله به دې باندې دشمنان مقرروي. دغه مسله د هر ځای کې هر ځای کې بغیر مقرر دی. تاسې وګورئ وجه دا ده چې زموږ اعمال نیمګړي دي، موږ کې غفلت دی او نقصان دی. پنځمه جمله کې د حدیث مبارک کې د نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وما لم تحکم ائمتهم بکتاب الله الا جعل بأسهم بینهم. وی هغه مشران د ملک چې د الله په کتاب باندې فیصلې نه کوي، د الله په قانون باندې فیصلې نه کوي، الله پاک به د دوی مابینځ کې جنګ جګړې او اختلافات پیدا کوي. او دا بېشونګویي هم داسې ده چې بلکل ته به که زموږ د دور څه بېنهي لګي. حکمرانان وران دي په سیټ باندې صدارت وزارت باندې د 50 کال نه زموږ د ملک د دې حکمرانانو دا جګړې دي. بنیاد ته نه ګوري چې هر یو راځي د الله د کتاب نظام نه نافظوي نو دې د وجې نه 2 کاله یا 3 کاله ژوند دي د غریب ایسته د هغې نه الله لري. خلفاو ته وګوره عمر فاروق رضی الله عنه 12 نیم کاله خلافت یې کړ. عمر بن عبدالعزیز رحمه الله وګوره څه د پاسه 2 کاله خلافت یې کړی لیکن یو کس ته وایي چا وویلې چې شر مخه راولګېد او ګډه ماته کړه. وی هغه ویل چې معلومیږي داسې چې عمر بن عبدالعزیز رحمه الله د دنیا نه لاړ. ولې دومره عدل هغه قایم کړی چې شرمخه او ګډه یو ځای لیکن ګډه یا چیلی نه ماتوي. سوچ کوه داسې خلک په سکون او په عزت باندې دا مشرین یې کړي. او زمونږ په عامه دنیا کې نن ممالکو کې الله پاک د کتاب نظام نشته نو الله خپل مابین کې جنګ جګړې پیدا کړي. تاسې وګورئ په دې لږه موده کې څومره د ملک مشران کله یو ځای کې ولي بل په بل ځای کې ولي بل په بل ځای کې او کوم چې ژوندي دي نو هغه هم داسې په یره باندې ګرځي چې داسې ګاډو کې چې ګولۍ پې اثر نه کوي 200 کسه دې خوا دې خوا ګرځي. خپل مابین کې الله په دې لانجو کې سړی دې خبرې د فکر وکړي د مرګ یو بادشاه یو وزیر د هغه خلاف او د هغه مخې د اسلام آباد هغه پسې ردې بدې ویلې کېږي کنځلې پسې کېږي او د هغه پسې چغې او نارې والې کېږي. داسې عزت دی د عزت دی دا سبحان الله. عمر بن هارون رشید بادشاه یا د عمر بن عبدالعزیز رحمه الله ته چا ویلي ویلې د فرانسیانو په جیل کې یو زنانه ده او هغې دا خط رالیږلی چې تاسې څنګه مسلمانان یاستئ د مسلمان تپوس نه کوئ ما څه داسې ظلمونه کېږي. وایي ټول رعیت فوج یې واغست او په هغه خلکو یې حمله وکړه او هغه زنانې د هغه جیل نه راخلاصه کړه. د یوې زنانه چې مظلومه د هغې غم اوسه شته. نن زموږ د ملک ډېر مظلومان زنانه هغه پرتې دي لیکن چا څه غم نشته. د خپلې چوکۍ او د کورسۍ غم دی. یو چې راشي وایي دا بل غل دی بل چې راشي وایي دا بل غل دی. او زموږ د عوام هم داسې کړي دا دماغ وله په دې لږو ورځو کې داسې واړئ چې دوی وایي بیخي دا اوس چې کوم راغی دا ګینې بس اسلامي هیرو دی او داسې ګینې وحی ده او دا به ګینې بلکل دا نظام برابر کړي. لکه جومات په میتیازو باندې چې انځې نه پاکېږي دا غلط تصورات دي. د نظام د جوړولو دپاره دغه ګنده لارې اختیارول دا بلکل د عقل او د هڅه نه خلاف دی. هغې ته بله لار موږ د الله او رسول ښودل نو 10 ورځې ورپسې منډې وی خو چې کله ځای ته ورسېږي بیا د هغه پسې سر ټکوي وایي دا خو داسې و دا خو ظالم دی دا خو دا دی او دا خو دا دی. بیا چې لږې ورځې دم را دم کې بیا بل راشي. د هغه وخت نبي صلی الله علیه وسلم پیشنګویي ورکړې ده چې کله حاکمانو د الله کتاب کې نه خوسته د الله په کتاب یې فیصلې جاري نه کړلې د الله نظام ملک یې را نه وسته همداسې به د دوی مابینځ کې دا جنګ جګړې او اختلافات دي.
ښایسته علاج دی د الله کتاب. امن د پاره، سکون د پاره، چین د پاره. دا خو یهود نسواراو یو غلطه نظریه خوره کړې ده. وایي شریعت کې خو سختی ده، د چا نه لاس پرې کول دي، وایي څوک رجم کول دي او څوک قصاص کول دي. دا خو د هغوی غلط نظر دی. وایي یو کس دی چې هغه یو سړی مړ که، نو وایي دا یو خو د دنیا نه لاړ، اوس دا بل پې قصاص کوي، نو بل هم کمې. وایي دا خو د عقل خلاف ده. یو سړی دی وایي یو زنانه سې زنا وکړه، او دا یو جنس دی، په دې سره اوسه کموالی یا نقصان نه راځي. اوس دا وایي په کاڼو باندې ولئ. دا د دې عقل دا خبرې وایي. او موږ ته اسلام وایي، اسلام ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب. ای عقل والو بندگانو، قصاص کې ستاسې ژوند پروت دی. ژوند څه معنی؟ دغه یو کس چې د قتل باره کې قتل که، نو دا نور خلک به منع شي، بیا به معاشره کې قتلونه ختم شي. او که دغه یو دې مړ نه که پرېږدې خوسته، نو لس به نور پیدا شي. یا به وشي زه مړه سم څوک وژني، خو نه. خو که چا سره 10 روپۍ ویلی دی، که نه یې درکولی ډس دې وباسه. دارنګې عزت به محفوظ شي. کله چې یو کس زنا وکړه او هغه رجم شو، که چېرته دا زنا واله سړی دی همداسې پرېښوست، نو د دې نه به ډېر نسبونه خراب شي. اولاد به پیدا کېږي، نسب به معلوم نه وي. دا معاشره به راغټېږي داسې وخت له به راشي چې ستا لور خور ته به بې ضرر او تکلیف رسوي. داسې به عام شي چې بیا به څوک محرمات او غیر محرمات وایي بظاهره هم پې دغه نشته. لکه نن دې معاشره کې وګوره، په دې بعضې ملګرو نه یو وړو ماشومانو جینکو سه زنا وکړي، بیا چې بې وسو نه شي ظالمان، نو بیا یې ایسته مړه کړي. بیا چې داڼې ته راشي، نو داڼه کې خو به دغه ده چې یو څو مودې ورنغه کړي او بس هغه وکیل مکیل ونیسي، بهتر اخله شي. او که چېرته غټه جنۍ زنانې وتښتوله یا یې د هغې څه بدکاري وکړه، نو هغه چې داڼې ته راشي وایي دا په خپله خوښه وایي هغه خوښه وایي ځئ. یو پولیس والی وایي هلکه جنۍ مې ونیول، یو ملګري ویل هغه ورته ویل چې څه به بې وکړو، که تاڼې ته یې بوځو خو دواړه رضا دي، بېرته یې راپرېږدي. زه یې ویل په مخامخه موږ له خرچه راکئ. داسې حال دی. بل یو ملګري ویل ګلبهار کې یو جنۍ روانه وه، وایي شاته مور چغې موږ ته وایي چې د هلک سره روانه ده او شرموي مې دا رامنې کوي. وایي موږ ورته خبرې وکړې، هغې وایي چې په خپله خوښه ځم، تاسو په دې کې څه کار دی؟ داسې بېحیي به عام کېږي. وجه دا ده چې نظام اسلامي نه دی. بعضې ظالمانو د اجازه ورکړې وه چې به د هلک او جنۍ رضا دي چې څه کې، د هغې انجام الله پاک به ورته ورورسوي. دې د وجې نه زما عزتمندو محترمو، دا د یهود نصاراو غلط تصور دی. دا د مؤمن فطرت نه مني او دې سه معاشره ګنده کېږي چې کله زنا عام شي. او اوس یې ورته د اسباب هم عام کړي دي، نو نوجوانان چې دا نیټ میټ دا شیونه وګوري راوګوري، بې حیراني چې څه وکړم. زه یو ځای ته بیان لازم یو 12-14 کالو ماشوم راته وایي مولوي صاحب دلته بیان کې خبره وکړئ دا پلار راله واده وکړي. نو ما ته خو داسې چې ورکوټی لږې لږې یو ماشومه جنۍ وایي نه زه دا شیونه ګورم، نو ما نه صبر نه کېږي. داسې دا فتنې عامې دي، بېحیي او زنا. او خلکو شرطونه هم داسې کړي دي، لور خو هغه چاله ورکوي چې هغه مالداره وي، او بل وایي چې زه زوی د هغه ښځه کومه چې هغه مالداره وي. نو د هلکانو او د جنکو ژوند داسې چې اخره کې بیا بل کارونه شي، څه د کور نه وتښتي. دې د وجې نه نبي صلی الله علیه وسلم موږ ته وایي چې کوم قوم کې کوم ملک والا د الله کتاب باندې فیصلې او نظام نه جاري کاوه، په دغه ځای کې به جنګونه، اختلافات وي، فتنې به وي، عذابونه به وي. او موږ نن همدې څیزونو سره مخامخ یو، داسې بېحیي او داسې فتنې چې تعجب به دله درشي. دې د وجې نه زما عزتمندو محترمو د نبي صلی الله علیه وسلم د ارشادات هغه 1400-1500 کاله مخکې فرمایلی دي، لیکن هره یوه خبره موقع محل باندې داسې لګي ته به یې کې بېنهي اوس دا خبرې واقع دي. نو موږ له پکار دی چې زموږ او ستاسې زما عزتمندو ژوند اجتماعي یا انفرادي یا د ملک په سطحه چې دا سمیږي، هغه دا ده چې یو الله ته صحیح توبه وباسي بندګان، دویم د الله او د رسولو په احکاماتو باندې عمل شروع کړي،
د الله کتاب وړاندې کړي. د دې په وجه باندې به الله امن سکون او دارنګې اطمینان والا زندگی ورته ورنصیب کړي. او که داسې نه وي دا ګناهونه وي نو دا عدالتونه به م ډکي، دا زیناګانې به م کېږي، دا فتنې به م عامي او دا خلک به ټول پریشانه وي. لکه نن چې کوم پریشانه دي، پیسې شته، خوراک سیزونه شته، دا ګاډي شته، هر یو شی شته، لیکن نن چې څومره پریشانه دي بندګان دومره به زه مخکې نه و. الله ته صحیح توبه ایستله او ښایسته عمل اختیارول دا علاج دی زما عزتمندو د ټولو پریشانو. کورونا عذاب دی او که غیر کورونا دی، دا وجه دا ده چې زموږ او ستاسې اعمال خراب دي، ګناهونه دي راکړي. ګینې په عمر کې تقریبا 50 کاله د ملک یا زیات شو، داسې شرط نه دي تېر شوي چې بازارونه 10 ورځې او 6 ورځې او 2 میاشتې بند دي، او بیا مرکزي بازارونه او بیا د یو ملک هم نه د ټولې دنیا. دا د الله عذاب دی، عذاب. مخکې بیمارۍ هم وي، مصیبتونه دا شیان هم، لیکن داسې قسمه تکلیف نه دی راغلی. اوس بیا مؤمنان مسلمانانو باندې لږه پراخي راله نه توبه نه وباسي، بېرته ګناهونو طرف ته زور کوي، نو بېرته به الله را واپس کوي. بله ورځ به بیا اعلان وشي به بند کوي هر څه. الله ته توبه ایستل پکار دي زما عزتمندو. د مرګ هېڅ ټیم معلوم نه دی. الله پاک دې موږ او تاسې ته د ښایسته عمل او د ښایسته عقیدې توفیق را نصیب کړي، او الله دې موږ او تاسې د ټولو ګناهونو نه په خپل رحم او فضل باندې وساتي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولسائر